بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو غلب خان شیرپور کې مرمن نصر یاسر خان دی. کتونکو دا مخالز ولاړم په میا ګوجرو اسلام آباد کورونه کې چرته چې مونږ یو 120 سیلاب ځپلو ته د خپل وس مطابق چې کم دی کومه تقسیم سلسله چې روانه کړې ده هغه کې مونږ ورکو. زه دا ما سره دلته کې ډېر خلک ولاړ دي، دا مشران دي، عزتدار خلک دي او د سیلاب پر راغلي دي. هر کور کې چې کم دی د لکو روپو زیان شوی دی. نو دا خلک د ډېر څه حقدار دي. دا سنوري پلاهي داری وي هغه دې بالکل راشي میا ګوجرو ته اسلام آباد کورونو کې د دې خلکو سره مرسته وکړي او دې ګرځي په کورونو باندې چې کم حقدار یې هغوی له دې ورکړي. موږ دې روډ چې کم دی لیست جوړ کړی دی. مولانا محمد شفیق صاحب په موږ باندې کوم اعتماد دی، دا اعتماد په نتیجه کې نن موږ د 400 نه راوتلو میا ګوجرو ته. دا زموږ دویم ډسټریبیوشن دی. خو عظمت چاچا چې موږ سره دا څلور ورځې ویزه خدمت کومه، موږ سره دا څومره کارکنان چې لګیا دي دا خدمت په جذبه باندې بالکل پریکاس کې لګیا دي. سار نوال تر ماسخوتنه پورې دوی مسلسل چې کم دی دغه تقسیم سلسله واحد منګ یو چې موږ د شپې تقسیم کوو. چرته چې تلو خلکو خې عزت را کړی دی او دا خلک چې کم دی حقدار دي. نو دا دوی د ډېر څه قابل دي. موږ چې څه ورکو نو دا ډېر کم دي. او بیا هم الحمدلله د نورو خلکو د پیکیجونو نه به زمونږ پیکیجونه چې کم دی ښه وي او چې څومره د دوی نقصان شوی دی د هغې په کې د وړو د مالګې برابر دي. رور مې نوم دی څه دی او څه به وایي؟ راضي خان مې نوم دی جی، د محله اسلام آباد کورونه یم. جی جی ښه. دا کوم لیست چې راکړی راضي خان صاحب جی دا څونه کسان دي؟ دا جی د 120 کسانو دی. ښه. دا سیلاب وخلی دي؟ دا جی ټول داسې سیلاب ځپلي خلک دي چې دی کره کم از کم 2 فوټو به ګرځېدلي دي او د ډېرو خلکو کورونه پکې کرک شوي دي، وران شوي نه دي د چا کورم. دا به نه وایو دروغ. تاوان نقصان کم از کم چې کم تاوان شوی دی 1 لاک نه تر 20 لاک روپو پورې پکې د یو کور کې تاوان شوی دی. داسې که فصلونو طرف ته لاړ شي، د زمیندارو طرف ته لاړ شي، 20 لاک روپۍ 15 لاک روپۍ د یو زمیندار نقصان شوی دی. نو نقصانونه خو ډېر زیات شوي دي. خو چونکې دا 120 کسان چې ما تاسو ته کم په دس باندې درکړي دي دې کې به د 1 لاک روپۍ تاوان نه د یو قسم نامک راغلي دي. راغلي خو کسان خو اسې ډېر زی راځي، خو لکه موږ نه چې چا سره کړي دي، نه مو چا نه اخیستي دي او نه مو څوک لیدلي دي. نه چا نه مو لیست نه دي اخیستی. دا څه وجه تاسو ورچا سره هغوی دلته چې کوم کسان راغلي دي په مخ مروت باندې راغلي دي، د خلکو ډېرو ته راغلي دي. ډېر کسان داسې راغلي دي چې هغه سامانونه په کور کې ورننه ایستي دي، بار موږ په سترګو نه لیدلي. نو موږ چا سره په دې لاس نشو لګولی چیرې ما به تا دا حق غوښتی دی او دا تا دغه کړی. موږ سره ځای نه دی معلوم. که ما ته ځای معلوم شو چې دا د دې ځای نه راځي، انشاءالله دا زما تاسو سره ماده ده، ټول عالم سره مې وعده ده چې هغه له به ډایرکټ ځم او هغه سره به مکمل د دې خبر کوم تا دا سامان ورکړی دی سیلاب ځپلو لپاره ورکړی دی. دې زه به ولې داسې اوس هم دلته 200 کسان تاسو ته زه راغواړم چې کور یې وران دی کم از کم 35 لاک روپۍ. داسې یو کس ما سره شته چې د هغه 35 لاک روپۍ نقصان شوی دی، که 1 روپۍ هغه اخیستي او نه ورته میلاو شوي. موږ نه مطمئن چې کوم پیکج دی یاد کړو نه هغه مې درکړو. جی بالکل تاسو نه خو ډېر زیات مشکور یو. تاسو مونږ شکریا ادا کوو او شفیق صاحب ځکه چې دا تورمزونه راغلی دی، عمرزونه جی دا پیکج مونږ ته راغلی دی، مونږ ډېره شکریا ادا کوو. یو خبره ته کوم رور مې دا کیمرا د ټول ملګري دي، د چا به د 10 وس کېږي، د چا به د 20 وس کېږي، د چا به د 50 وس کېږي. کم لس چې تا وکړل لکه تا یو څه ووایي چې ما څلوېښت یوله ورکړل، 130 مې بیا ورکړل، 100 یا 100 مې بیا ورکړل. کم چې پکې پاتې شي فرض که زموږ په 120 کې خو پاتې نه شو خو بیا هم پاتې بل سړی چې راشي ډومبي هغه کا دویم ورپسې دا کا. خو چاته کلم دا مو وایي چې یاره یو پکې کمي که نه و دا خبره ډېره بده لګي. جی بالکل دا خبره دا ډېره زیاته بده لګي چې یاره کمي دا داسې وي چې زما قدغن دی که نه. نو قدغن خو نه د دې کې دا خبره نه وي چې د سیلاب ځپلو خبره پکې نه وي، چې د اوبو خبره نه وي پکې. نو کېدای شي دې کسانو کې ما ډېر رد بدل کړی وي ځکه چې دې کې دا خو لګدار سړي خو د جیب خبره ده که نه. نامو کې داسې نامې راغلي چې کم از کم دی په 3 ځله زه ورکوم. صحیح ده. او بیا پکې دا خبرې آینده وختونو کې نه دي یو دغه لسو درکوي شکریې دا کوي ورور مې ډېر خوشحاله او بیا به دې کلي خلکو ته هم وایم دا لس هم ستا سرونه دي چې لسو واغېستل نو ډېره ښه ده. نو چې د هغه لس هم واپس دي فرض که زه د نو د 120 واپس وړم که نه نو لکه ما تاسو څه پیدا وکړه ما خو دا پیدا وکړه چې زه بیا د دې نه ښه بل ځای کې ورکړم خو لکه دا ستاسو نقصان شو که نه بیا دپاره به ښه ورور مې تاسو به څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مونږ د دې تحریک لبیک والا د پارټۍ شکریا ادا کوو چې دوی زمونږ د کلي ته راغلل
او زمونږ د غریبانو رونو باندې خپل نظرثاني واچوله، کور په کور وګرځېدل، کم چې ضرورتمنو او حقدارو د دې حق هغه یې په خپل لاس باندې وکتل او بیا راله زمونږ دا رونه دلته کې د سحر نه تر ماښامه پورې زمونږ د ورورو ویلي چې یاره موږ په کار خیر کې خدمت کې لکه خاص د الله د رضا دپاره لګیا یو ویکل. او زمونږ د ورور راضي خان ماما زمونږ مشر دی، دوی ته د 120 کسانو پیکج د خپل وس مطابق ورکړو. مونږ د دې هم شکریا ادا کوو. داسې زمونږ په دې علاقه کې داسې زمونږ د دې علاقو نه نورو علاقو کې هم دوی وګرځېدل، تر پنجابه پورې وګرځېدل. غټو غټو ځایونو کې چې کم ځای کې د دې سونه وسو سونه دغو د خپل وس نه زیات او خپل وس مطابق هر قسم کوششونه دی وکړو. مونږ د دې شکریا ادا کوو چې دوی زمونږ د کلي ته راغلل او زمونږ د حالات یې وکتو. او بیا مطلب دا دی مونږ له د کمرې په سترګه باندې نورو خلکو ته هم شو کړو. د دې مونږ شکریا ادا کوو ولې چې دغه حقونه کم راشي، بعض خلک که نه حقدار ته حق ونه رسیږي. مونږ د چا نوم نه اخلو، نه چا سره ذاتي دښمني شته، خو مقصد دا دی چې حقدار ته رسېدل دا یو غوره خبره ده. نو مونږ د دې شکریا ادا کوو او ټولو تره مونږ چې دی نو ډېره زیاته مننه قاري صاحب. قاري خصیب قربان صاحب چې موږ سره په دې ټولو خلو ځلو کې څنګ په څنګ دی او زمونږ دا ټیم یې خوښ دی، نو دی موږ له وخت راکوي نور ټیمونه هم چې کم دی نو ځای په ځای هغه خپل کار کوي. قاري صاحب څه به وایي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د کاکا خبره وکړه زما هم خوښه شوه چې دلته کې سامانونه راځي او هغه حجرو ته ځي. نو اول چې کم دلته مونږ رالو د عظمت چاچا په نشاندهۍ باندې ستاسو په فرمایش دلته تاسو راځي نه کتلي وو. زما یو شک ورته راغی مې یاره دا سړک غاړه خو روغه ده، نو مونږ خپل ټیم ولیږو، مونږ مونځ وکړو، وګوره سروې وکړه. نو حقیقت دا دی چې کله هغې رزلټ مونږ له راوړو چې دا کورونه یې وښلي دي، نو هغه زمونږ شک هم ختم شو. او زه دې ته مې یم چې الحمدلله تحریک لبیک پاکستان یو داسې پلیټ فارم دی چې دوی به تاسو له انشاءالله د ضرورت سامان هم راوړي او چې چا ته ضرورت دی هغه ته بیا رسوي. زمونږ په کار کې نه ناظم شته، نه چیرمین شته، نه کاونسلر شته او نه حجره شته. چې کم ځای کې حقدار وي انشاءالله تعالی زمونږ کوشش دا دی چې د هغه کور ته به حق رسو. ورنه دا زمونږ د 400 د علاقې نه به هر ځای د میا ګوجر اسلام آباد کورونه، خو مونږ وایو چې نه، مونږ وایو چې دلته کې هغه سړي ته څیز میلاو شي چې کم سړی مستحق دی، هغه د دنیا په هر ګوټ کوي، خو چې مسلمان دی او دې سیلاب وښلی دی نو انشاءالله چې حق یې کېږي بالکل مونږ به ورته په خپله دروازه باندې حق رسو. صحیح ده. عظمت چاچا خوشحاله یې؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه عصمت بابی ما عثمانزو کلی سره مې تعلق دی. دا حاجی محمد امین صاحب د عمرزو چې کال په کال یې عرس کیږي او ډېره غټه هستي ده. دا د هغه فرزند وسی محمد شفیق صاحب مولانا، دا د هغه کار خیر دی په آل پاکستان کې. هغه لګیا دی چې څونه مسلمانان دي څونه غریبانان دي، موږ کارکنانو ته هغه هر یو ته وایي چې ځان خبروي چې کم سیلاب ځپلي خلک دي دې نه هټ کې نه، هغې پسې ګرځئ کور په کور چې کم کور سیلاب والی دی هغه نوم ځان سره لیکي او دا د الله د رضا شی دی او دا چې کم دی نو زه د سیلاب ځپلو له صرف ورکوم بل چاله نه. نو منګه دا ټول زه په سپینه ګیره دارې نن څلورمه ورځ ده ما د دوی په ریډیو پروګرام واورېده، زمونږ دا محترم وسریو په ریډیو خبرې کېدې، بیا ما دته چې کوم دی نو ځان له ټیلیفون وکړو علام خان شیرپو ته چې ورواره زه کور کې ناست یم، غریب سړی یم، خوځګار ناست یم او دا یو ډېره لویه هستي ده او هغه دا پراجیکټ شروع کړی دی، کار خیر دی د ثواب دی. نو زه سپین ګیری یم خو ما نه پر خدمت موقع په دې کې راکړه چونکې زه ورسره ګرځېدم. دا میا ګوجرې زمونږ د حلقې نه ډېرې بار دي، دا پېښور علاقه را، خو دې میا ګوجرو کې زما لږ خاندان پروت او ما ته پته وه چې دا د 2 سیندونو په منځ کې کلی دی. ما دوی نه اول اجازه وغوښته چې یاره دغه شانتې دا موږ کولی شو خدمت، دوی وی چې بالکل یې وکړه. ما دلته خپلو رشته دارو ته ټیلیفونونه وکړل، د ترور زامن مې و چې ته د سیند د غاړې مستحق خلک وګوره، وګرځه سروې وکړه چې چا کره ورسېدو او موږ الحمدلله په واده باندې دا یې راغلو. دا موږ نه موږ باندې د چا زور شته نه د چا زیاتې دی، دا د الله د نامې شی دی او موږ یې د الله د نامې ورکوو، خو صرف سیلاب ځپلو لا دې کې نه بدماشي شته او نه مخ مروت شته. کتونکو دا اسلام آباد کورونه دا تاسو وینئ، دا خلک ډېر زیات حقدار دي، دې خلکو ته ځان رو رسوي، دوی ته لوښي پکار دي، دوی ته کپړې پکار دي، دوی ته راشن پکار دی، دوی ته چې کوم دی د څاروو ګیا پکار ده، د دوی فصلونه چې کوم دی تباه شوي دي، نو دا د ډېر څه حقدار دي. زمونږ صرف دغه مقصد نو، الحمدلله دا خلک به مې ټول اوري، ټول به مې ګوري، موږ پکې دغه وکړو چې هغه علاقه نورو فلاحي ادارو ته په ګوته کړو چې هغوی راشي
خاموشي د آرام سره ناستي د صبر تحمل خلق دی نو دې ته توجه کې موږ د مراد حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې مراد حاجي صاحب په دې کې چې کوم دی نو موږ سره څنګ په څنګ هغه ګرځي زموږ د 400 چې کوم ټیم دی کارکنان دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو او انشاءالله دې ملګرو سره هم واده ده خو موږ ته بله موقع میلو شوه نو په بل پیکج کې به راځو به دا نه وي به بیا بل وي خو خبره د موقع ده خبره د وخته ځکه چې موږ لا 400 کې کلیو ته نیو رسېدلې کلي په کلیو رسو نو میا ګوجرو سره اسلام آباد کورونو والا سمدا واده ده چې بیا بدل ان شاء الله راځو په خپل دعاګانو کې موږ هم یاد ساتئ زموږ کارکنان ټیم هم یاد ساتئ مولانا محمد شفیق صاحب هم یاد ساتئ چې جذبه یې دغه شانتې ځواني ان شاء الله مخ په وړاندې به زه ډېره مننه خوشحاله